چې د ریسپشن وتی کنه چې مریضان چې نوی روزي دلته جنکې دوی نه کار تخلي او بیا نوم د شانې کمپیوټر کې ورکوي بیا د معاینه کوي کنه تستونه کوي ټیکسونه چې خو په ما کوټې ته راځي هلته دوی بیا د زی معاینه کوي او دواګانې ورکوي هغه د کوچای دی کنه چې شمال طرف شمال منطقې نه دی خپل وخت سره یو ځای دا مو په نقاش کې وستلو کابل کې د شاه شمشیري سره نږدې هلته یو هغه د صابو د شانې خرڅول کنه ګیمیوز د جرمني کې کنه سبزیجات خرڅول یو زور سړی و دا هم یو تاریخي عکس دی کنه دا یو بل دا یو عکس دا یو تاریخي عکس دی صحیح دا دغه چې دم مثلا د ټول خپل عکسونه دي کنه د اکسیجن معاینه کولو لپاره بلود غاز ته چې نه په کوم غازونه چې په وینې منځ کې دي دا مو وګ نه وینه اخلو یو دقیقه دلته ماشین کې ورکوي دا معلومي څومره سړی هغه د اکسیجن لري څومره کاربن ډای اکساید لري څومره پی ایچ دی وینه ده دا معلومي د ډیر مهم دغه ده او دا د لونګ فنکشن ته تی کنه چې یعنی ټیسټ ماشین ده چې معلومي چې نه پر اسما لري نه سوبندي لري نه لري یا برونشیت لري یا بل کوم تکلیف ته قلبي لري دغه به معلومي چې قلبي او سګیو به مرض پیدا کیږي ته کورپلمونالیا یې کنه دغه دغه هورموني کې چې بودي پلاتسموګرافي او د الرجي تست هم کوو کنه الرجي تستونه کوو الرجي تستونه کوو چې نه فرق مثلا غو لري دا اسما ولري یا غو لري دا پیزه چې به کنه په پسلی کې کابل کې مو ته نزله بهاري کنه پیزه بچا پرنجيږي او دا سوجه ده دا الرجي دا ونه چې ګلون کوي اساسيت یا اساس دا ونه چې ګلون کوي دغه پولن الرجي کومه تحقیق دغه کوټی کوم الرجي تست کوي دا یو ماشین دی کنه چې لپاره سوی باندېږي چې مو چلونیږي برق بیا اکسیجن تولیدوي قیم جان دا مو عکس ده هغه وخت لږ ځوان وو په 1990 کال کې په یو کنفرانس کې مؤخصه و دا مو عکس ده هغه څنګه چې دی مو د درې نرسانې دي دلته چې مو سره شفاخانه کې کار کوي کلینیک کې کار کوي درې نرسان دي چې د یو جلې یوناني ده بل هغه زیړ ویښتې چې لري هغه پلار امریکایی ده مور جرمنی ده د بل عینکې چې لري دغه تور ویښتې چې لري دغه جرمنی ده د درې نرسان زه لرم او بس څنګه چې هغه مو یو زوی ده یوسف جان نومیږي هلته وړوکی و بل مې ده ولور مې ده مریم ده هم تقریبا په نهاتیوم کال کې نه په 90 کال کې 2009 کې او اخستې و دا اوس یو خاطرې غونډې ده کنه او نور دا به د کتابونه د طبي کتابونه دي او دلته دا یو دنه دا هغه عکس دی بندمیر دی فیلم وخته پیغام د عکس شاپ کړه کنه مولکلیم دی خالدیر ایران په کې څنګه تم چالتون سم دی بندمیر افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم ایمان نوم چې د ډاکټر حبیب الله زمیری می په قوم کې د ځاځي می د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ نه می اما زه په کابل کې پیدا شوم په 1952 کال کې په کابل کې پیدا شوم په مرکز د کابل کې او بیا پس هغه لاړم ابتدایي مکتب په کابل کې وی بیا په حبیبي مکتب ته لاړم کنه حبیبي مکتب کې 12 کال حبیبي مکتب وی په 1900 او یوم کال کې زه حبیبي مکتب نه فارغ شوم بیا ته چې و دی یو کال پانتون بند شو د مظاهرو لپاره د ډاکټر یوسف خان صدر اعظم هغه وخت کې مظاهره بند شو بیا یو کال مکور کې پات شو بیا 1900 ته 1900 او یا پر مو فاکولته په کابل کې وی بیا چې کامیاب شوم په اخر د په شروع د اخر د واویا کې بیا زه پاس ته نه لاړم لندن ته د عالی تحصیلات لپاره تخصص اخیستل لپاره بیا چې لندن ته لاړم یو شپږ بش می لندن کې تیر کړلې اته به ډیر په تنګ شوم کنه ډیر په تنګ شوم مو فکر کوم چې لندن او اروپا داسې یو بل شری کنه مو چې پانتون کې خلک وایي دا یو بوچای ځای دی داسې سرکونه هیڅ سړی چې ژبونه ګوته کې ژبنه خوشته کې په منځ کې وي خاورې نشته کنه او ټول شون دروغ مو به ډیر په تنګ شوم چې ځن په فامیلی کې لوی شامه مو لوی فامیل و مو
اوبه خویندې ورونه وو دغه دپاره بس امور ټوله مونږ ډېر ګران وو د وطن جدایي د ټول که نه وطن مونږ ډېر ګران وو بېرته لاړم چې زه افغانستان ته لاړ شم د هغه نه چې وه د لندن نه د اپریل میاشت وه په دې لارې کې چې لاړم تر استانبول پرې په همدغه وخت کې تصادفي چې د افغانستان کې اووم د ثور کودتا وشوله اووم د ثور کودتا چې وشوله بس یو دم لارې بندې شوې که ما غوښتله چې د بېرته لاړ شم په ریل کې تر استانبول په استانبول نه په تیارې کې لاړ شم کابل ته هغه تیارې بندې شولې لاره هم بندې شوله ما څه وکړه په چټ بېرته راغلم هلته جرمني ته بس ما وویل زه دلته یو کال نیم یو شپږ میاشتې پاتې شم پس هغه بېرته ځم قسمت چې دلته بس پاتې شو دا د ما 43 کاله کېږي چې په جرمني کې یم یعنې تاسو پلان نه و چې نه زه اصلا هېڅ اصلا کنې ما ویزه د لندن درلودله شپږ میاشتې ویزه مې درلودله زه 5 میاشتې مې تېرې کړې یو میاشت مخکې راغلم زه وروسته داسې چې بس ما غوښتله چې بېرته لاړ شم یو نفر ما ورته وویل چې ته مونشن ته لاړ شه مونشن کې د جرمني کې جنوب کې یو ښار دی که نه مونیخ ورته یې که نه مونشن کې هلته مونشن کې بس پاتې شم ما څوک نه پېژندل بس همالته په لاړم یو هوټل کې مې یو 3 میاشتې کار وکړل که نه خلک مې پېژندل 3 میاشتې مې کار وکړل پس هغې نه لاړم یو دا زاړه خلک چې ورکېږي که نه التنهایم ته هلته مې یو کال کار وکړل بیا هغې نه وروسته لږ لږ الماني مې زده کړله بیا لاړم هغې ته یو شفاخانې کې مې یو کال کار وکړل بیا هغې شفاخانې بلې شفاخانې ته لاړم بیا دله مې 3 کال مې هلته کار وکړل اګر چې ما الماني هم زده نه وه بیا هم الحمدلله د بس مور پلار دعا برکت وي د دوستانو دعا برکت وي بس مې 3 کاله بله شفاخانې کار وکړل بیا هغې نه وړم بل ځای کې قلبي شفاخانې کې مې 2 کاله بل ځای کې شفاخانې کار وکړل بیا بل شفاخانې ته تلم 3 کاله خو تقریبا ما 9 کاله په شفاخانو کې کار وکړل په مې تخصص واخیسته په یولي د جولای میاشتې په 12 نیټه په یادېږي مې ښه د 1980 کې ما تخصص واخیسته په مونستر کې په اوسپیسفالن کې هلته مې تخصص واخیسته د سږو متخصص خو بیا پس د هغې نه بس په خانې کې مې کار وکړه 2 کاله نوره په 1980 کې 1980 کې مې واده وکړله په 1980 واده نه بیا وروسته دلته فرانکفورت ته راغلم ما یو دلته بیا معاینه خانه جوړه کړله نه دا معاینه خانه بله معاینه خانه 5 کاله هلته مې بیا هغې نه دلته راغلم و تقریبا 2 کاله نه 29 کاله کېږي دلته یم چې دغه ځای کې بیا ما په څنګ کې بیا د داخلي تخصص هم واخیستو و د الرجي اساسیت تخصص هم واخیستو و زه 3 تخصص لرم چې یو هم داخلي ډاکټر یم هم د سږو متخصص یم و هم د الرجي اساسیت متخصص یم و زه 3 کاله کېږي دلته په پراکسس کې کار کوم یعنې دا کلینیک دا ټول تاسو خپل شخصي تاسو د دې شی پاسه هو دا کلینیک شخصي مو دی مو د کور مو شخصي دی تش مو د کلینیک شخصي ده نو زه انشاءالله یو کال نورم کار کوم بس کال ته په دغه عمل میاشت کې په د مارچ کې زه بیا تقاعد کېږم ویلې مو اوس 1 کالو ده که نه الحمدلله نو دا دی چې بس بیا زه باید تقاعد کېږم بیا پس نه ورګه انشاءالله که بجاندیو بیا به زړه مې دی چې افغانستان ته لاړ شم یعنې چکر ته ولا شاید چکر ته هم لاړ شم ما شاید هلته یو څو کاله کار هم وکړم ویلې ما د غریب بېوزلي ملت په پیسو نه تحصیل وکړله که نه نقد اندام باید زه مجره کړم ډاکټر صاحب څومره وخت کې چې تلې افغانستان زه په 2014 کې یو ځل لاړم افغانستان ته یعنې هغه کودتا نه پس نه د ټولو د 15 کالو کې زه یو ور لاړم یو ور او فامیل د کور فامیل ما بیا داسې چې ما بیا د مور مې راوستله خدای دې بخي مور ما سره 12 کاله یو ځای ودلته بیا مې ورونه راوستل خویندې مې راوستلې خورینه ورونه تقریبا 50 نفر د فامیل نه ما دلته راوستل نو دلته بس اوس دلته ما شکر الحمدلله 4 اولادونه مې دي 3 زمن یو لور او 4 مې لمسي دي او دا زمن د کوم لارې ته وته زمن هغه فاکولته وایي دلته څو کاله عمر ده داسې نشه ما چې د 30 کالو ده لور مې چې د 10 کالو ده بل زوی مې یونس چې د 9 کالو ده بل څلورم چې د 24 کالو ده تاسو وختي کابل یاد کړئ تاسو نو کابل د افغانستان له تاسو یادېږي نه تاسو تمام مرته کېږي نه چې وروره که زه ته چې ما افغانستان شپه ورځې افغانستان سره په ژړم زه بیخي که نه یعنې زه هغه وطن غرونه او خلک هغه ډوډۍ
هغه رسم او رواج د ټول کلچر د مانه پوره کیږي والحمدلله مو خپل شبم سوتل دی مثلا زه چې د پښتو خبره چې کوم څوک نه پیږي زه نه فارسی خبره کوم څوک نه پیږي زه پښتون یم اما که اوس پښتو خبره کوم څوک نه د پښتو فارسی نه پیږي کنه کنه ما تحصیل په فارسی وکړه په پانتون کې فارسی وکنه فارسی ژبه و او مکتب کې چې مو پښتو د خارجي ژبه په صفت پښتو ویله من دیدم دکتر صاحب بیان داتابیز عکس‌ها یا دیدم از افغانستان د عکسونه چې د افغانستان ټول عکسونه وسدي نه شما عکس‌ها رو دیدم ما یک کلش عکس افغانستان است و همین آرزوی ما بوده که ما باید یک کلینیک داشته باشیم مکتب داشته باشیم مردم بفهمن که ما از کجا هستیم نه هر کسی که عکس افغانستان میبینه حیران ما که چقدر مملکت قشنگ و زیباست که از او خاطر یا آرزوی بوده که مثل از او خاطر و الحمدلله ما اینجا ما چند تا مسجد داریم مرکز کلتوری داریم ان شاء الله ما اونجا فعالیت دارم و امو کلتور اسلامی خود از بین نبردیم نه اولادای ما الحمدلله یعنی شما یاد کنید که مسجد کلتوری چی مطلب است که کدام مسجد سهم داره ما دیگه اول ریا نشه ما ریا نشه کل ریا توبه ریا گناه داره نشه ما می 3 تا مسجد اینجا ما ساختیم کلش ما تعدادش ما ماندم همین 3 مسجد یک مسجد زکریا بود اینجا به پولی ما نخوانیم یک مسجد انصار بود یک مسجد امام ابو حنیفه است اما متاسفانه که مامورای افغانا یک جای کار کردن بسیار مشکل است بعد ما مجبور شدیم که اونجا لا بتیم دیگه برای که بعض مشکلات دیگه بود که اول بود اینجا نمیگیم دیگه اینجا کول آمدم تنها بودم هیچ کس نبودم اما بازم الحمدلله از پروردگار راضی هستم نه شرابی شدیم نه کبابی شدیم نه دیگه سیگارتی شدیم هیچ کدام عمل ندارم و یعنی 43 سال است که در خدمت مردم هستیم اگر پیش ما اینجا از کل دنیا مردم میاد از نیوزیلند استرالیا تا به افریقای جنوبی امریکای جنوبی آسیای مرکزی امریکای شمالی از کل دنیا اینجا مردم میاد افغانی پاکستانی ایرانی ترکی یعنی از کل دنیا اینجا میاد پیش ما الحمدلله مریضا میان و اکثرشون الحمدلله ما شکر از نقطه نظر اقتصادی خداوند تعالی بسیار راضی هستم هر چی بهم داده اما یک چیزی که من 6 روز در فکر هستم که از وطن جدا هستم یعنی باور کنید که من یکم میگه مردم میگه من اینجا آلمان میم و میگن دوستا تلفن میکنم میگن نه به خوش که بخورین همراه او اما در اروپا نبین برای اینکه مال ما 43 سال میشه آمدیم باز من موی 3 ماه سفید شد اما هیچ دستم خالیست یعنی یک روز میمونیم نیکس است دیگه از این خاطر اروپا کس فقط به نظر ما اینجا آدم باز اولادا که شو از ما اولادا مثلا باز اولادا از اولادا اولاد مثلا نواسا که شو و کلاش باز با و دیگه افغان نیستن با کلتور خودم زبان خودم کل چیز فراموش میکنن باز دیگه ما برای چی خیر زحمت کشیدیم برای کی هیچ تنها نام است خلاص مثل که در استرالیا مردم است 100 سال پیش پدرش رفته بودن ولی تنها نامشون و نام خان است دیگه اونا یک کلمه نه پشتو میفهمن نه فارسی اما با نام افغان هستن این در آلمان دیگه ممالک اروپایی یمی ترست اما خالص افغانستان که دقیقاً پدرش پیوریزه فکر کاش که زب اروپا تلاشم اما دغه پاره مزه چې بیرته لاړ شم زه ټول ټایم چې ورونه هېڅ مزه ته دا د ما زه مثال زه ډاکټر وم الحمدلله ښه ژوند لرم بیا مې خپل ښکلی ژوند پرېښوده دا د راغلم د خپل د غریب بیچاره وطن ته بیرته راغلم دغه پاره الحمدلله ما تو هر څوک چې اوس زه شکر الحمدلله هر شي لرم اقتصادي نقطه نظر خلک پېژنم دلته زرهاو نفر پېژنم دلته آلمان کې اروپا کې که نه شکر چا سره بد نه دي کړي هر چا یو چا سره ښه کړي دي خپل وطن کې خلک سره کومک کوو که نه خپل المون روژه کوو دغه پاره نو دغه دپاره زه الله نه ډېر راضی یم چه تاسو ولې چې زه افغانستان ته د آخر تقاعد نه پس ځم انشاءالله تاسو سره ژوند پاتې کېدو لپاره ځئ که نه اصل حالا داسې مسله دغه دی چې ما اولادونه ټول دلته دي هغوی بیچارهګان تر اوسه په افغانستان لیدلی نه دی ما اولادونه تر اوسه په افغانستان لیدلی نه دی نو زه چې لاړ شم هلته که نه خو ته پوهېږې چې اولاد څوک فویره کېدلی شي که نه نو زه مجبور یم دلته هم بېرته راشم یعنې تاسو پلان دی چې ورځئ به هلته خدمت به کوئ زه دغه پاره ما هلته خبرې هم کړې مثلا ما دلته مو
په ځوځای کې یو شفاخانه دلته مو ډاکټر سم خبرې کړې وي که نه هغه 2014 کې زه لاړم هلته مو ډېر یو 2 بکسه دواګانې وړې وې هلته هر ورځ مو ورلوب نه وه هر ورځ خلک مو معاینه کول دواګانې مو ورکولې بیچارهګان ټول مریض نو هلته ما ډاکټر سم خبره کړې ما ورته وویل داسې په خیر سره راځم اوس چون تر اوسه پر تا ته معلومه ده چې په ولمان کې معاینهخانې کې وې ما اوس هغه عهد اعظمي هغه زیات اورلوب چې وه فقط 2 هفتې وه نو زه 2 هفتو کې افغانستان کله کولی شم ورته پاتې شم نو ما ویل په خیر دغه د یو کال که ژوندي وو په خیر که قسمت وه اوس خو بدم د کورونا د سره نه پوهېږي نه خو که ژوندي وو په خیر به زه دغه نه چې کال ته په خیر خلاص شم هلته به زړه مې دی چې 2 3 4 میاشتې هلته پاتې شم په کابل کې یا په ځاځی کې یا نورو ځایو کې که نه یو څه چې ما له سره خدمت کېږي هغه وکړم که نه ویلې الحمدلله ما دا 40 کاله تجربه دلته حاصله کړې ده که نه نو 40 کاله تجربه د سلهاو کتابونه زیات دی که نه چې سړی 100 کتابونه وي او تجربه هم نه لري هغه بل شی دی ته 40 کاله تجربه ولرې دا خو بل شی دی که نه دغه پاره زه انشاءالله خپل وطن ته انشاءالله به د لوی خدمت سبب وګرځم انشاءالله وطن دعا کوه چې موږ د ارمان خدای ورجوي او بس موږ به دعا کوو د ټول افغانان چې دلته اروپا کې دي که نه بېرته خپل وطن ته راشي چې خپل وطن آباد کړي که نه اوس خو افغانستان ټوټې دی که نه هېڅ شي نشته دا جنګ د خدای بس قطع کړي دا جنګ خلاص شي په خیر او دا ټول خلک خپل ځان ته ګریوان ته سترګې وغړوي بس انشاءالله خدای مهربان دی دا دعا کوو بس ټول سیاسي مسلې وي که نه ټول سیاسي مسلې وي دغه پاره زه نه شم له دغه پاره هلته پروبلمونه وو که نه وطن کې پروبلم وو په کابل کې پروبلمونه وو زه چې هم د فاکولټي په وخت کې بعضې خلکو سره په مقابل کې وم که نه سیاسي نقطه نظره هغه وخت کې چې زه فاکولټي کومې د هغه د کوم 1901 کال که نه هغه وخت کې دا ټول سترې مظاهرې وي او ډېر خلک مړه کېدل دا ټول بندیخانې وي دغه پس دغه د کمونستانو خلقان چې په دورې کې راغلل د نوره هغه وخت کې ډېر خلک ما په ضد وو که نه نو ما ته دغه پاره مور و پلار ورونو ټولو لیکل چې ته مه راځه ته چې راشم اما په میدان کې تا نیسي اما هوایي میدان کې تا نیسي دغه پاره بس زه پاتې شوم د 2014 کال کوم تللی مې ډېر په ډاره لاړم نو هغه مې ویل څه یې ګل اوس قسمت نو مرګ یو واره دی نو توکل په الله بس خدای مهربان دی چهارشنبه زه لاړ شو لاړم یې که نه نو دا دی چې زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو نه ډېر مننه خدای دې تا ته اجر ډېر کړي خواهش کوم نه زه ډېر خوشحال شوم ما د پاره افتخار دی که نه ځکه دلته 100 کاله پاتې شم بیا هم هغه افغانستان هم غریب سړی یم که نه الحمدلله یو موږ کې باید د کبر او دا شیان نشته که نه غرور او دا نشته الحمدلله که نه بس نو خدای دې رحم وکړي که نه خدای دې وطن آزاد کړي چې په خیر د نورو خلک هم لاړ شي بېرته چې وطن آباد کړو که نه دایما ده او تو نه ډېره مننه کوم تو دومره زحمت وباسل ډاکټر راغلی خدای دې اجر ډېر کړي سلام علیکم خدای دې اجر ډېر کړي زه هر وخت تاسې په خدمت کې حاضر یم ډېره مننه السلام علیکم السلام ورحمت الله